خالق کائنات رب ذوالجلال رب المشرقین و رب المغربین زمونږ ستاسو دا لیدل اوریدل ویل او یو عظیمه فریضه ادا کول په بارگاہ الہی کې قبول و مقبول فرمائی او رب العزال خالق کائنات د مبارک میاشتې په دغه مبارکه ورځ او په راتلونکې مبارکه شپه کې زمونږ ستاسو د دواړو جهانو عزتونه رحمتونه برکتونه او بخششونه نصیب فرمائی چونکہ نن شپیلا د حکومتی اعلان مطابق شب بارات شپه ده او بدغه شب بارات په شپې په حواله چې څومره تفاصیل روایات احادیث مبارکه موجود دي هغه په چند منټونو کې د هغې بیانول او په هغې باندې احاطه کول ممکن نه دي خو لیکن بیا هم د دغې مبارک شپې دوه درې روایاتو په رڼا کې دوه درې خبرې رسکول غواړم الله کریم خالق کائنات زمونږ ستاسو د راتلونکې مبارک شپې ټول برکات او فیوزات په دواړه جهان کې نصیب فرمائی حاضرینو دا خبره واضحه ده چې زمونږ ستاسو د کور کلی د وطن او د علاقو کې د اعلان د حکومت نه یوه ورځ وړاندې تقریبا ډېر کارونه سر ته رسئ او په خپل سوچ او فکر باندې موږ دا یو سوچ جوړ شوی چې د حکومت اعلان چې دا غلط وي او هغې نه یوه ورځ وړاندې هر څه کول پکار وي دا د هغه د ډېرو وختونو نه او د ډېرو زمانو نه دا خبره را روانه ده خو دا به عرض کول غواړم چې چا بېګا شپې ډېرو خلکو به روجم شپې نیولي وي عبادتونه به هم کړي وي صدقات او خیراتونه به هم کړي وي خو یاد ساتئ د حکومت چونکې چې کم وطن کې او په کومه سیمه باندې مونږ اوسیږو د هغې اعلان مونږ دپاره معتبر دی هغې باندې مونږ ستاسو عمل کول لازم دی نو د اعلان مطابق نن شپه چې کومه د خالی شپه ده په دې باندې هم د خپل وس مطابق چا که روژه نیولې وي سبا روژه هم پکار ده که چا جمعې په شپه تیره باندې ذکر اذکار عبادتونه نفلونه صورت اخلاص ویلی وي روانه شپه باندې هم پکار دی او چا صدقه او لاس اوچت کړی وي باید چې په دغې روانه شپه د هفتې په شپه باندې مونږ خپله سعی او کوشش او د صدقاتو لمن راټینګه کړو الله کریم د تیر شوي راتلونکي ټول عبادات د مسلمانانو که نارینه دی او که زنانه دی قبول و منظور فرمائی خو یاد ساتئ شب بارات او دغه میاشتې تم اکثر پښتنو کې د بارات میاشت وایي او بیا د دغې شپې د وجې نه ورته شب بارات د شپې د وجې نه غونډې میاشتې ته د بارات میاشت وایي خو دا اصل کې دا شب بارات مونږ وایو دا اصل کې عربی لفظ دی دا براعت دی براعت او براعت ویلی شي نجات تا قرآن کریم فرقان حمید کې براعت من الله راغلی یعنی دغه شپې ته د براعت شپه ځکه ویلی شي چې رب ذوالجلال خالق کائنات د چند افرادو نه علاوه ټولو مسلمانانو ته نجات او بارات او براعت د جهنم نه ور نصیب کوي لکه وروستو احادیث مبارکو کې عرض کول غواړم نو دا شب بارات شپه ده د نجات شپه ده ځکه دې ته لیلة البراءت ویلش د نجات شپه لیلة التوبه ورته ویلی شي
دغه شپې ته لیلة التوبه وایي، د توبې شپه. په دغه شپه باندې هر ټیم او په هره شپه او په هره ورځ باندې خدای پاک د بندگانو توبې ضرور قبلوي، خو په دغه شپه باندې د توبې قبلېدو لږ انداز جدا دی او دې ته لیلة الرحمه وایي، یعنی د رحمتونو شپه. من جانب الله خدای پاک بندگانو ته په هر لحظه باندې خپل رحمتونه ور نصیب کوي. خو دې ته رحمتونو شپه ځکه وایي چې په دې شپه باندې د رحمتونو انداز لږ جدا وي او هغه انداز باره کې صرف حدیث مبارک نه آغاز کول غواړم. حضور نبی پاک صلی الله علیه وعلی آله وسلم فرمان علی شان دی. مختلفو محدثینو د حدیث مبارک نقل کړی دی. حضور نبی پاک مبارک ارشاد فرمای چې د براءت او د پنځلسي په شپه باندې نصف من شعبان، یعنی پنځلسي شپه د شعبان باندې حضور نبی پاک فرمای خدای پاک د خپل شان مطابق د ماښام د بانګ نه بعد خدای پاک د خپل شان مطابق اولنی اسمان ته راکوزیږي. اولنی اسمان ته رب ذوالجلال راکوزیږي او رب ذوالجلال خالق کائنات بندگانو ته آواز کوي او بندگانو ته دا آواز کوي چې الا من مستغفر فاغفر له، اے ما بندگانو څوک داسې کس شته چې امانه بخنه وغواړي چې زه ورته بخنه ور نصیب کم. الا من مسترزق فارزق له، آیا څوک غوښتونکی د رزق شته چې زه وله رزق ور نصیب کم. او بیا نبی پاک مبارک په بل روایت کې فرمایي چې آیا داسې څوک شته چې د ما نه رحم وغواړي. الا من مسترحم، آیا څوک شته رحم غوښتونکی چې زه هغه بنده باندې رحم نازل کم. نبی پاک مبارک وکذا حضور نبی پاک فرمای چې همدغه شان دی د ماښام د بانګ نه بعد تر حتی یطلع الفجر، تر سبا د بانګه پورې خدای پاک بندگانو ته آواز کوي څوک شته بخونکی، څوک شته د بخنې غوښتونکی چې زه ورته بخنه وکم، څوک شته رزق غوښتونکی چې زه وله رزق ورکم، څوک شته رحم غوښتونکی چې زه به مهربانیانې وکم. او حضور نبی پاک فرمایي وکذا دارنګې رب ذوالجلال بندگانو ته آواز کوي چې دا شی غوښتونکی څوک شته چې زه یې وله ورکم. او که چېرې مونږ د دغې حدیث مبارک کې خپلو الفاظو طرف ته راشو او مونږ دا ووایو چې رب ذوالجلال دا آواز کوي چې څوک شته چې چا اولاد نشته چې اولاد ور نصیب کم، د چا څوک شته داسې چې خپل ذاتی کور یې نشته ذاتی کور ور نصیب کم، څوک شته داسې کس چې هغه بې سکونه دی سکون یې په زړه کې نشته چې سکون ور نصیب کم. آیا څوک شته داسې انسان چې څوک بیمار دی صحت ور نصیب کم، څوک داسې شته چې د چا خپل ستونزې په ژوند کې راګیر کړی ستونزې وله ختم کم. رب ذوالجلال د حضور نبی پاک مبارک پیغام ورکوي چې آیا داسې څوک شته چې هغه انسان مانا یو څیز سوال وکړي او زه هغه ته بخنه ور نصیب کم، رزق ور نصیب کم. او د دې د وجې نه دې ته لیلة التوبه ویلی شي، د توبې شپه. په نورو شپو باندې به ته د توبې آواز کوي، پته نه چې خدای پاک به تا بیا بخیم او که نه. ته په نورو شپو باندې د رحم آوازونه کوي یا ارحم الراحمین ما باندې رحم وکړه، خو پته نه لګي چې تا دا آواز رحمت خداوندی په حضور کې قبلیږي او که نه. ځکه دغې ته د توبې شپه ویلی شي چې په نورو شپو باندې ته آوازونه کوي، په دې شپه باندې رب العالمین آوازونه کوي. په نورو شپو باندې ته رحمتونو طلبګارې، په دې شپه باندې رب ذوالجلال درته آواز کوي. څوک د رحمتونو غوښتونکی شته، رزق رب ذوالجلال په هره شپه باندې ورکوي، خو په دې شپه باندې رب ذوالجلال آواز کوي آیا څوک غوښتونکی د رزق شته. ځکه علما لیکي
چې د نورو شپو او د دغې شپې علماو اتفاق دی په دې باندې او اکثر علماو کلام کړی په دې باندې چې لیلة القدر د شپې نه بعد چې کوم رمضان شریف کې راځي د لیلة القدر د شپې نه بعد افضل ترین شپه دا د پنځلسي شپه ده. یو بل حدیث مبارک طرف ته ستاسو ذهن بوتلل غواړم او شاید چې دا حدیث مبارک تاسو بار بار اوریدلی هم وي. حضور نبی پاک فرمایي چې د تهجد په وخت کې رب ذوالجلال خالق کائنات بندگانو ته آواز کوي بخنه والا بخنه غوښتونکی څوک شته رزق غوښتونکی څوک شته رحم غوښتونکی څوک شته. نو دا خو په هره شپه باندې تهجد په وخت کې خدای پاک آواز کوي. بیا دغه بختور شپې او د هرې شپې په منځ کې څه فرق شو؟ دغه بختور شپې باندې هم رب ذوالجلال آوازونه کوي بندگانو ته او په هره شپه باندې هم آواز کوي. نو دغه شپې او بیا د نورو شپو منځ کې څه فرق شو؟ علما لیکي چې فرق پکې دا شو چې نورو شپو باندې صرف د تهجد په وخت کې خدای پاک آواز کوي او د دغه شپې خاصیت دا چې تهجد په وخت کې نه، ځکه چې تهجد ته ډېر کم خلک راوچتېږي. نبی پاک مبارک فرمایي چې په دغه شپه باندې د ماښام د بانګ نه بعد رب ذوالجلال بندگانو ته آوازونه شروع کړي چې په دغه شپه باندې ما او تا غوندې ناقصه بندگان، ما او تا غوندې بېخونده بندگان، د ما او تا غوندې سیاکار خطاکار بندگان دا هم کم از کم د ماښام مونځ خو کوي، د ماخوستن مونځ خو کوي، ماخوستان نه بعد لږ لږ خو ذکر اذکار تلاوت سورت ملک خو وایي. د دغې شپې خصوصیت هم دا دی چې رب ذوالجلال د ماښام نه بعد د خپل شان او د جلال او د خپل عظمت مطابق اولنی اسمان ته راکوزیږي. دا د دغې شپې خصوصي کرم نوازي ده د رب ذوالجلال طرف نه. او بیا چې په دغه شپه باندې انسان دا مبارکه شپه میس کی، دا مبارکه شپه باندې انسان غافل پاتې شي، شاید چې دا انسان د بدبخت خلکو نه یو لوی بدبخت دی، ځکه چې په دغه شپه کې انسان رب ذوالجلال اوازونو باندې لبیک ونه وایي، شاید چې دا په بدبخت خلکو کې راځي. او دا خبره هم حضور نبی پاک مبارک د فرمان علی شان نه ثابته ده، اگر چې وخت مختصر وي. د څلورو احادیثو مبارکو نه ثابته ده چې چند افراد داسې دي چې سره د دې نه چې حضور نبی پاک مبارک ارشاد فرمایي چې فیغفر لجمیع خلقه، نبی پاک فرمایي چې ټولو مخلوقاتو ته رب ذوالجلال په دې شپه باندې بخنه کوي، ټولو مخلوقاتو ته. خو چند افراد په څلورو احادیثو کې داسې راغلي چې خدای به فرمایي چې ټولو بندگانو ته ټولو مخلوقاتو ته زه بخنه کوم. خو چند افراد داسې دي چې دوی ته بغیر د توبې نه بخنه نه کوم. نور څومره ګناهونه دي که توبه وباسې او که ونه باسې خدای پاک په خپله مهربانۍ بخنه کوي. خو چند افراد داسې چې دا به خامخا توبه وباسي، که د دوی ګناهونو نه توبه ونه ویسته خدای پاک په دغې عظیمه د بخنې په شپه ورته بخنه نه کوي. حضور نبی پاک په یو روایت کې شپږ کسان ذکر دي، اختصار سره عرض کوم. نبی پاک مبارک ارشاد فرمائی چې فیغفر لجمیع خلقه الا مشرک او مشاحن. نبی پاک فرمائی یو مشرک انسان ته بخنه نکوم سو بورې د شرک نه توبه نه ویسته. نبی پاک فرمائی او مشاحن، نبی پاک فرمائی چې څوک کم مسلمان بل مسلمان ته زړه کې کینه ساتي، کینهګر انسان تم بخنه نکوم چې ته د ما د بل بنده د پاره زړه کې خیره ساتې، کینه ساتې، که غرور دی، که تره دی، که تربور دی، که ماما دی او که کاروبار کې شراکت دار دی، سوچ د بل مسلمان لا په زړه کې کینه او بغض او حسد ساتي،
نبی پاک فرمایي په دغه شپه باندې دغه بندگانو ته خدای پاک بخنه نه کوي. حضور نبی پاک مبارک بل حدیث مبارک کې چې کوم شپږو کسانو ذکر د نبی پاک فرمایي ولا الی قاطع رحم، نبی پاک فرمایي چې چا خپلوالی کټ کړي وي هغې ته هم بخنه نشته. والله که مما کره ورشم ترور خو مې ډېره بدنیته ده، خپل کار به کوي، زه خو د هغې د کور نه خورم، ترور به خپل کار کوي، ترورولي ده ختمه کړه، ماماولي ده ختمه کړه، رورولي ده ختمه کړه. پلار سره ډېرو کسانو تعلق ختم کړی، مور خلکو په شاړه باندې پرېښودې ده، مور سره خلک د مورولۍ تعلق پرېښودی. حضور نبی پاک فرمایي چې کم د رشتې تعلق چې چا هم کټ کړي وي، که هغه نږدې رشته ده او که هغه لرې رشته ده، حضور نبی پاک فرمایي د بخنې په شپه باندې چې چا رشته داري کټ کړی هغوی ته بخنه نه کیږي. اختصار سره حضور نبی پاک مبارک ارشاد فرمایي ولا الی مسبل، او کم یو انسان چې پیسې د ګیټو لاندې د تکبر د وجې نه دوی لاندې کوي، نبی پاک فرمایي چې دا چا پیسې د ګیټو نه لاندې وي چې دې کې نن سبا هر څوک راګیر دی، خو دا شرط پکې شته. محدثین فرمایي چې د تکبر د وجې نه د ستا پیسې د ګیټو نه لاندې همیشه دپاره، نبی پاک مبارک فرمایي په دغه شپه باندې دغه ته هم بخنه نه کیږي. حضور نبی پاک مزید ارشاد فرمایي ولا الی عاق والدیه، نبی پاک فرمایي چې څوک مور و پلار سره ښه تعلق نه ساتي، مور و پلار عاق کړی وي، کم یو بچی، کم مور خپل بچی ته عاق ورکي، کم پلار خپل لور ته عاق ورکي او د خپل در نه وشړي، مور و پلار د چا نه خپي په لنډو الفاظو کې. حضور نبی پاک فرمایي چې چا نه مور و پلار خپي په دغه شپه باندې هر څومره هم ژړاګانې وکړي، خو د مور او پلار در سلام یې نه وي کړي، مور او پلار یې نه وي راضي کړي، رب العالمین هم ورته بخنه نه کوي. حضور نبی پاک ارشاد فرمایي ولا الی مدهن خمر، نبی پاک فرمایي چې عادي شرابي ته هم بخنه نشته. سوچ شراب سکی او عادي شرابي وي، همیشه د پاره شراب سکی، همیشه د پاره شراب سکی. حضور نبی پاک فرمایي څو پورې په دغه شپه باندې د شرابو نه توبه نه وي ویستلې، حضور نبی پاک فرمایي عادي شرابي ته هم بخنه نشته دی. او بل روایت ما څنګه عرض وکړو، مختلف روایت نبی پاک مبارک بل روایت کې ارشاد فرمایي الا زانیة بفرجها او مشرک، نبی پاک فرمایي هغه بدکاره ښځه چې عادت بدکاری وي، نبی پاک فرمایي چې هغې ښځې ته هم بخنه نشته دی. بل روایت کې حضور نبی پاک فرمایي الا من اثنین مشاحن وقاتل النفس، نبی پاک فرمایي چې چا قتل کړی وي، قاتل انسان ته هم بخنه نشته دی تر څو پورې چې د قتل نه توبه نه وي ویستې. غرض مدا تقریبا څه 8 کسان، حضور نبی پاک فرمایي په دې شپه باندې دغې خلکو ته بخنه نشته. فیغفر لجمیع خلقه، د دغې 8 کسانو نه علاوه نبی پاک فرمایي ټولو بندگانو ته بخنه ده، د ټولو ګناهونو نه ورته بخنه ده. خو لیکن انسان بخپله هم کوشش کوي، سعی به کوي چې په دغه شپه باندې د یو بل نه بخنو میسیجونه خو مونږ سینډ کوو چې نن ما ته بخنه وکړئ او که ما نه څه غلطي شوي وي، صرف په میسیجونو باندې کار نه کیږي. دا توبه به وباسې، آینده دپاره به دا وایې چې زه به دا کار به بیا نه کوم، او که صرف فیسبوک باندې پوسټ وخیږئ او دارنګې په واتساپ باندې سټیټس پرې چې ما ته بخنه راکړئ په دغې کار کې مکمې زیاتۍ کړې وي، که صرف په میسیجونو باندې بخنې کېدی نو بیا په دغې دنیا کې ټول فرشته صفت انسانان موجود وي، صرف میسیجونو باندې کار نه کېږي. دې نه به توبه وباسې، دا به وایې چې رب کریمه ما په دغې کل سنه کې په دغې ټول کال کې ما نه چې کمې زیاتیانې او ظلمونه شوي دي د هغې زه توبهګار یم، خدای ته ما ته معافي وکړي. هغې نه بعد که انسان میسج خور کړي یو خبره، غرض به دا مختصرا ده چې دغه شپه چې کومه را روانه ده دا د بخنې والا شپه ده، په دې کې رب ذوالجلال په خپل طرف نه بندگانو ته بخنه ور نصیب کوي. الله کریم دې موږ ستاسو د دغه شپې ټول د بخنې برکات، د رحمتونو برکات او د کرم نوازیانو برکات ته الله کریم زموږ ستاسو نصیب فرمایي. او دا خبره م یاد ساتئ
چې دغه شپه باندې گزارش عرض کول غواړم نوافل دي که ذکر دي که تلاوت ته که هر څومره نیک عبادات دي دا کول پکار دي خو که څوک یې نشي کولی دا یو گزارش ضرور عرض کول غواړم کم از کم ګناه نه پکې ځان وساتئ ځکه چې په دې شپه باندې د ټولو انسانانو نیک اعمال رب العالمین په جناب کې وړاندې کیږي خدای پاک په حضور کې د کل انسانانو اعمال وړاندې کیږي ځکه حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې په دغه شپه باندې 100 قسمه کارونه کیږي ټول نه اولنې کار حضور نبی پاک مبارک ارشاد فرمای فیها یکتب کل مولود من بنی آدم په دې شپه باندې چې روان کال لا څومره ماشومان پیدا کیږي نبی پاک فرمای په دې شپه باندې لیکل کیږي چې څوک او د چا بچی به پیدا کیږي نبی پاک فرمای فیها یکتب کلها لیکن من بنی آدم او په دغه شپه باندې هغه کسانو نومونه لیکل کیږي چې روان کال به څوک مړ کیږي نبی پاک فرمای فیها ترفع اعمالهم نبی پاک فرمایي چې په دغه شپه باندې 3 نمبر کار دا کیږي چې د ټولو انسانانو اعمال بارگاہ الہی ته وړاندې کیږي او 4 نمبر حضور نبی پاک مبارک فرمایي وفیها تنزل ارزاقهم او نبی پاک فرمایي چې په دغه شپه باندې د انسان رزق لیکل کیږي په دې کې چند پرکشش خبرې دي چې د وضاحت قابل دي خو په لنډه باندې دا وایم چې که په دې شپه باندې انسان سجدې ونه کي ذکر اذکار او تلاوت ونه کي کم از کم په دې شپه باندې د ګناه نه خامخا ځان وساتي پکار چې په دې شپه باندې ټي وي بند شي پکار دې شپه باندې موږ د موبایل هغه استعمال چې هغې باندې رب العالمین خفه کېږي د موبایل هغه استعمال بند شي پکار دی چې موږ ستاسو که پارک مارک ته تګ راتګ وي چېرته تلل راتلل وي پکار دی په دې شپه باندې بند شي پکار چې دې شپه باندې چېرته ودونه مدونه وي پکار دی چې په هغې کې میوزک بند شي هسې نه چې موږ ستاسو اعمال په داسې حالت کې وخیږي چې د خدای پاک قهر مستحق نه یو که چېرې ما او تا سجده ونه کړی شو ذکر اذکار ونه کړی شو پکار دی چې د ګناه نه موږ اجتناب وکړو ځکه حضور نبی پاک فرمایي چې وفیها ترفع اعمالهم انسان عملونه برخیږي او ځکه عائشه رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایي چې نبی پاک مبارک ارشاد فرمایي زه په دې میاشت کې روژې زه ځکه نیسم چې د ما اعمال به خدای پاک ته خیږي او زه دا غواړم چې د ما اعمال رب ذوالجلال په بارگاه کې وړاندې شي په داسې حال کې چې زه روژهدار یم د دې د وجې نه حضور نبی پاک مبارک فرمایي قوموا لیلها وصوموا نهارها نبی پاک فرمایي د 15 شپه باندې تاسو عبادت وکئ ریاضت وکئ او د ورځې روژه ونیسئ د چا وس کېږي د چا تابع کېږي په دې شپه باندې عبادت پکار دی په دغې ورځ باندې روژه نیول پکار دي اگر چې سړي خو لږ کمزوري دي خو کم از کم دومره کول خو ضرور پکار دي لکه څنګه ما عرض وکړو او دا خبره م یاد ساتئ حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمان علی شان دی او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت دی عائشہ بی فرمائی چې خدای پاک خانه کعبه شریفه ته په کال کې یو ځل خاص توجه فرمائی خانه کعبه شریفه ته یو خاص نظر د رحمت فرمائی رب ذوالجلال په کال کې په یو شپه باندې د رب ذوالجلال د توجه مرکز خانه کعبه شریف ضرور ده په هر وخت باندې رب ذوالجلال نظر رحمت وي په خانه کعبه شریفه باندې حضور نبی پاک فرمایي چې یو شپه داسې ده چې د ټول کال د رحمتونو نه خاص رحمت توجه رب ذوالجلال په یوه شپه باندې کوي چې هغه د 15 په شپه باندې کوي د دې د وجې نه حضور نبی پاک فرمایي د مسلمانانو زړونه په دې شپه باندې قبلې طرف ته ډېر متوجه وي څوک قبلې په مخ ناستې تلاوت کوي څوک قبلې په مخ ناستې ذکر اذکار کوي څوک قبلې په مخ باندې سجده ریز دی
څوک د قبلې په مخ باندې درود پاک وای څوک قبلې په مخ باندې ناست دی استغفار کوي هر څوک به دې ورځ شپه باندې قبلې طرف ته نبی پاک فرمایي دا ځکه متوجه دی چې په دغه شپه باندې قبلې باندې رب ذوالجلال خاص د رحمت توجه فرمایي او بیا چې څوک قبلې طرف ته په دې شپه باندې متوجه دی نو د هغې د رحمت نظر چې رب ذوالجلال خصوصي توګه په دې شپه باندې کوي د هغې د رحمت د نگاه فیض او برکت به هغه سینو ته ور نصیب کېږي چې کمې سینې په دغه شپه باندې قبلې طرف ته ناستې وي ځکه حضور نبی پاک مبارک د دغه شپې ګڼ شمېر فضایل او برکات ښودلي دي چې څومره خبرې موشي کمه ده خو آخر کې به زه دا ووایم چې حضور نبی پاک مبارک ارشاد فرمایي حضرت ابو امامه الباهلي رضی الله تعالی عنه نه روایت دی حضور نبی پاک فرمایي چې پنځو شپو باندې دعا خامخا قبلېږي پنځه شپې داسې دي چې هغه د دعا د قبلېدو شپې دي حضور نبی پاک فرمایي چې یو د زبرګې میاشت رجب اولنۍ شپه نبی پاک فرمایي د پنځلسي شپه د جمعې شپه د وړه اختر شپه او د غټ اختر شپه نبی پاک فرمایي په دغه پنځو شپو باندې د بندګانو دعاګانې خامخا قبلېږي مونږ باندې دا شپه را روانه د بېګا شپې له دعاګانې غوښتل پکار دي ځکه بل روایت کې حضور نبی پاک مبارک ارشاد فرمایي چې که په پنځلسي په شپه باندې بنده د دواړو جهانو د کم څیز سوالو کو نبی پاک فرمایي چې پنځلسي په شپه باندې هر یو څیز سوال بندو کی خدای پاک هغه دعا او هغه سوال ضرور قبلوي دا د دعاګانو شپه ده او په دعاګانو کې بخل نه دی پکار ځان د پاره موکا بل د پاره موکا او زه یو خپل طرف نه یو گزارش دار اسکول غواړم چې په کالو سر کې تا چا ته دعا نه ده کړې نالګي ده ورسره په دې شپه باندې هغه تم دعا وکړه ځکه چې کالو سر تم مجرمې خدای پاک بر باندې داسې مهرباني وکړي په کالو سره د جرمه لکه کالو سر یو کس سره تا نه لګي او زړه ورته هر وخت ازار او خیرې او بددعا کړې وي چې کالو سر چا ته تا بددعا کړې ده په دې شپه باندې هغه تم دعا وکړه بیا خپل تقدیر ته ګوره چې ستا رنګین تقدیر رب ذوالجلال څنګه بدلوي ځکه چې په دې شپه باندې رب العالمین بخښنه کوي نو په دې شپه باندې تم بندګانو ته بخښنه وکړه ځکه حضور نبی پاک فرمایي ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء تاسو پزمکو بندگانو باندې پزمکو اوسیدونکو باندې تاسو رحم وکئ د اسمان والاو په تاسو باندې رحم وکړي دا د رحمتونو شپه ده د برکتونو شپه ده غرض مده حاضرینو چې دا خبره هم په اختتام کې وکم دلته خدا سے ډیر کم و بیش خو لیکن سوشل میډیا په ذریعه باندې ټول خلک دا پیغام ضرور اوري چې مونږ به واړو نو آتش بازیانې به کېدې او بعضې علاقو کې او په بعضې ځایونو کې اوس هم کېږي پلارانو به مونږ له واړه واړه لاس ویشتلو والا پټاخې به یې راوړې او واړه واړه بمونه به یې راوړل او کور کلي کې داسې یو د اور شوخله غوندې به جوړه شوه په چڼ کې زنجیر به پکې واچولی شو هغه به په یو بل باندې په ګپ شپ باندې ویشتلی کېدل یاد ساتئ دا ټولې آتشبازیانې قدیم طریقې وې او که نن سبا جدید طریقې دي چې اسمان کې رنګونه بیا د ډزو په صورت کې ښکار یاد ساتئ آتشبازي په دې شپه باندې حرامه ده او بالکل حرامه ده اسلام کې د آتشبازۍ تصور نشته چې پنځلسي په شپه باندې به تا آتشبازي کوي بعضې رسومات مونږ ته د هندوانو نه پاتې دي ځکه چې پاک و هند کې پاتې کېږو هغې رسوماتو د هندوانو نه یو رسم مونږ ته دا پاتې دی چې پنځلسي په شپه باندې مونږ آتشبازي کوو یاد ساتئ آتشبازي دا د شیطان کار دی دا د رحمان حکم نه دی دا د شیطان کار دی قرآن کریم کې رب ذوالجلال ارشاد فرمائی ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین رب ذوالجلال فرمائی تاسو اسراف مکوئ ځکه چې اسراف کوونکي دا د شیطان رونه دي او دا آتشبازي علماو فتوا ده په دې باندې چې دا آتشبازي چې دا د شیطان رونه به کوي
کاغه نوجوانان دي کاغه بوډاګان دي که د کلي دي او که د ښار اوسېدونکي دي په دې شپه باندې آتشبازي کول حرام دي هوایي فایرنګ کول حرام دي په پارکونو کې ګپې شپې او چغې سورې او کار ویلینګ کول او دغه ټول کارونه چې کم زمونږ د زړه خوشحالۍ دپاره دي دا ټول په دغه شپه باندې حرام دي ځکه ما عرض وکړو چې که د شپه باندې انسان عبادات ونه کړی شي غفلت کې پاتې شو کم از کم دومره خو ضرور پکار دی چې په دې شپه باندې موږ ستاسو د ګناهونو نه ځان وساتو الله کریم خالق کائنات رب ذوالجلال د دغه شپو د ورځو ټول برکات او فیوزات او تجلیات زموږ نصیب فرمایي او الله کریم دا مونږ هغه خلکو کې شمار کی چې کم خلکو ته بخنه شوې ده الله کریم د مونږ هغه خلکو کې شمار کی چې کم خلکو ته ونن شپې له بخنه کیږي او حدیث مبارک کې سخ کول ارشاد فرمایي نبی پاک فرمایي په دې شپه باندې به ډېر خلک سس کوي او د نکاح دپاره انتظام به برابر کړی وي خو نبی پاک فرمایي چې هغه خلک چې نکاح انتظام روان کا الله برابر کړي حال دا چې په دې شپه باندې هغه انسان د مړو په لیست کې لیکل شوی دی روان کا الله څه پته لګي چې ما وستا د ژوندو په لیست کې بیګا نوم لیکل کېږي که د مړو په لیست کې بیګا شپې د غریبانو په لیست کې نوم لیکل کېږي که مالدارانو په لیست کې بیګا مونږ لا د بیمارانو په لیست کې نوم لیکل کېږي که د صحتیابو خلکو په لیست کې ډېر خلک بدلته مونږ سره په جمع کیو خو لیکن په تیر کال باندې د هغوی مرګ لیکلی شوی نن په مونږ سره په دې جمعه کې نه دی موجود روان شپه چې کومه ده په دې شپه باندې د مړو نومونه لیکلی کېږي د رزق لیکلی کېږي څه پته لګي چې د ما وستا په ژوندو کې نوم لیکلی کېږي په هلاکېدونکو نوم لیکلی کېږي او کنا مونږ ستاسو د ژوندو عبادت گزارانو کې نوم لیکلی کېږي چې د چا به د شپه باندې عبادت وکړو روان کاله به د عبادت گزارو په لیست کې نوم ولیکلی شي او که چېرې چا العیاذ بالله په دې شپه باندې د خدای پاک نافرماني وکړه الله کریم د مونږ ستاسو د هر قسمه نافرمانۍ نه وساتي خبرې اترې ډېرې خدا به ووایم چې نن شپه مونږ ته یو چانس دی د بخنې د رحم د کرم نوازۍ ځان د پاره مو غواړئ د مونږ د پاره مو غواړئ کل عالم اسلام د پاره وغواړئ امین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذرياته واهل بیته اجمعین رب کریمه دغه ټول ګناهګاران بندگان په دغه مبارک ورځ مبارک میاشت او په دغه مبارک شپه کې د ستا په بارګاه کې د ګندا د ګناهونو ډک لاسونه اوچت کړي او ګندا او د ګناهونو ډکه ژبه باندې ستانه د بندگان دعاګانې غواړي رب کریمه مونږ ګناهونه معافو فرمای رب کریمه مونږ بخنه نصیب فرمای رب کریمه مونږ دنیا او د آخرت خوشحالیان نصیب فرمای رب کریمه مریضان له صحت نصیب فرمای رب کریمه څوک قرضداري قرضونه ختم فرمای رب کریمه د چا قرضونه بندي قرضونه اخلاص فرمای رب کریمه څوک به اولاد دي اولاد نصیب فرمای رب کریمه څوک به سکون دي به اتفاق دي به اتحاد دي اتفاق او اتحاد نصیب فرمای رب کریمه د چا سره زمونږ د ټولو پزړونو کې د چا د پاره کوټ لرو چا د پاره خیره لرو چا د پاره کینه لرو چا د پاره حسد لرو چې په دغه شپه باندې دغه خلکو د پاره بخنه نشته رب کریمه مونږ زړونه د خپل د پاکۍ د قدرت په خاطر باندې د خپل تقدس په خاطر باندې مونږ زړونه د نورو مسلمانانو د پاره پاکو فرمایا رب کریمه کم ګناهګار په دې شپه باندې نه بخلی کېږي بغیر د توبې نه خدای پاکه مونږ بخنه نصیب فرمای خدای پاکه هغه ګناهونه چې بغیر د توبې نه بخلی کېږي هغه ګناهونه په مونږ کې موجود دي رب کریمه د توبې توفیق زمونږ نصیب فرمای رب کریمه مونږ په حال باندې رحم فرمای رب کریمه کم خلکو دعاګانې غوښتې دي خدای مونږ نم خلک دعاګانې غواړي خلکو ته پته نشته مونږ څومره سیاکار یو څومره خطاکار رب کریمه د ستا د فضل او کرم په توفیق باندې د ټولو دعاګانو غوښتونکو بندگانو خپل نیک حاجتونه پوره فرمای خپل ستونزې ختمې فرمای کمې دعاګانې ځان د پاره کړي رب کریمه هغه دعاګان له شرف قبولیت ور نصیب فرمای رب کریمه زمونږ حقداران وفات شوي زمونږ والدین مشایخ استادان وفات شوي زمونږ د وینې رشتہ داران وفات شوي
خدای پاک د ټولو بخنه نصیب فرمایي د ټولو قبرونو د جنت ته باغچونه باغچې نصیب فرمایي رب کریم ژوندي څومره حقداران دي والدین دي مشایخ دي استادان دي حقداران دي رب کریمه د ټولو په حال باندې رحم فرمایي بیماران زیات دي رب کریمه ټولو مریضان له صحت کامله عاجله نصیب فرمایي رب کریمه مونږ به کومه دعا غواړو د ستا په حضور کې د ورکړې بند نشته د ورکړې باندې بس نشته خدای مونږ په دعاګانو باندې ستړي شو خو د ستا عطوا نه ختمېږي رب کریمه د ستا محبوبانو پیغمبرانو بالخصوص محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وعلى آله وسلم چې کومې دعاګانې غوښتي الله کریم دې هغې دعاګانو کې مونږ لویه برخه نصیب فرمایي خدای باغ کومې بخنو دعاګانې کړي دي مونږ د بخنو دعاګانو کې لویه برخه نصیب فرمایي رب کریم مونږ د ایمان زوال نه وساتي د اعمال صالحه او زوال نه مساتي رب کریم مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نشي دغه بندگانو په خاطر باندې چې همیشه لپاره ته ترې ناراضي مونږ نه هم داسې راضي شي چې بیا ناراضه نشي رب کریم مونږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نشي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین